صحابه کرامو د دې ډېر زیات اهتمام کولو او کله چې به د رمضان ته یوه ورځ پاتې شوه د شعبان اخري ورځ به شوه نو سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي چې په دغې اخرنۍ ورځ باندې نبی علیه السلام موږ ته خطاب وفرمایو په هغه خطاب کې نبی علیه السلام وفرمایل یا ایها الناس ای خلکو قد اظلکم شهر عظیم تاسو باندې یو عظیمه او لویه میاشت هغه راتلونکې ده راغله مبارکه میاشت ده فيه ليلة خير من 1000 شهر خدا میاشت داسې ده چې په دې کې یوه شپه ده او هغه شپه د زرو شپو نه هغه غوره ده د هغې شپې فضیلتونه انشاءالله هغه به بیا بیان شي نبی علیه السلام وفرمایل چې دا شپه داسې ده دا رمضان داسې دی چې په دې کې یو شپه ده به هغه د زرو میاشتو نه هغه غوره ده بیا نبی علیه السلام فرمایي جعل الله صیامه فریضة الله پاک د دې میاشتې روجې هغه فرض ګرځولې دي دا روجې فرض دي وقیام لیله تطوعا او په دې میاشت کې چې د شپې کوم عبادت کیږي د ماسوتنې چې کوم عبادت کیږي تراویح ویلی شي هغې ته وقیام لیله تطوعا او الله پاک د شپې عبادت یعنی تراویح هغه د ثواب څیز ګرځولی دی نو تراویح د دې نور هم فضیلتونه نبی علیه السلام په نورو احادیثو کې ارشاد فرمایلی دي په دې کې دومره ارشاد فرمایلی دی چې دا تراویح دا الله پاک چې دی نو هغه د ثواب څیز ګرځولی دی او دی په خپلو بندګانو باندې هغه مقرر کړی دی نو تراویح سنت مؤکد دی من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن ادى فريضة فيما سواه چا چې په دې رمضان کې هغه یو نفل عبادت وکړو کان کمن ادى فيما سواه نو دې داسې دی گویا کې دی په غیر رمضان کې هغه کان کمن ادى فریضة فيما سواه گویا کې دی په غیر رمضان کې یو فرض ادا کی مطلب په رمضان کې نفل عبادت هغه په فرض باندې ملاويږي د هغې ثواب څوک نفلونه وکړي دته به ثواب هغه د فرض ملاويږي ومن ادى فریضة او چا چې په دې رمضان کې فریضه ادا کړه یعنی فرض ادا کړو فرض مونځ ادا کړو یا نور فرایض ادا کړل کان کمن ادى 70 فریضة فيما سواه نو دې داسې دی گویا کې دی په غیر رمضان کې او یا فریضې چې دی نو هغه ادا کی لکه مثال په طور باندې یو سړی مونځ وکړي په رمضان کې فرض دی داسې دی لکه په غیر رمضان کې چې د او یا فرض مونځونه کړي نو چې کله رمضان راشي نو د انسان عبادتونه د هغې درجې او ثوابونه الله پاک سیوا کی او چې کله څوک عبادت کوي زمونږ د عبادتونو حال دا وي چې فرایض خو په صحیح طریقې سره ادا کیږي نو او د نوافلو به څه تپوس کوي د نفل ثواب چې دی نو هغه په فرضو میلاویږي لیکن خلک هغه فرایض او سنن چې دی نو هغه نه ادا کوي او واجبات چې دی نو هغه د هغې خیال نه ساتي فرض منځونه چې کله رمضان راشي نو ټول خلک چې دی نو هغه په شوق کې شي د رمضان په اولنۍ ورځ باندې جمعتونه چې دی نو هغه ډک وي ډېر زیات چې دی نو هغه جمعتونه ډک وي لیکن کله چې د دغې رمضان هغه یو څو ورځې تېرې شي یو څو شپې چې دی نو هغه تېرې شي نو د مسلمان جذبې چې دی نو هغه ختمې شي
دنیا چې دی نو هغه تپوس کوي چې دای مسلمان له سجل شوی و مسلمان چې دی نو هغه د رمضان په اوله کې هغه جمعتونو ته تلو د رمضان په اوله کې چې دی نو هغه ټوپۍ په سر کړلې د رمضان په اوله کې د ځان نه شیخان جوړ کړل خو دا بیا سجل شو چې کله د رمضان یو څو ورځې تېرې شولې د رمضان یو څو شپې تېرې شولې بیا مسلمان له سجل شولو بیا مسلمان چې دی نو هغه ټوپۍ هم گزاره کړه بیا مسلمان چې دی نو هغه خپله شیخي هم ختمه کړه بیا مسلمان تسبیح چې دی نو هغه هم گزارې کړې بیا مسلمان چې دی نو هغه جومات ته راتلل چې دی نو هغه هم بند کړل دې مسلمان له سجل شو آیا هغه رمضان چې په دې مسلمان باندې راغلی و آیا هغه مقدسه میاشت چې کوم په دې مسلمان باندې راغلی وه آیا هغه فضایل چې کوم د رمضان المبارک نبی علیه السلام ارشاد فرمایلی و آیا هغه د رمضان په اولنۍ هفته کې و آیا هغه د رمضان په اولنۍ ورځ کې و آیا هغه د رمضان په وروستنو هفتو کې نه و آیا هغه د رمضان په وروستنو ورځو کې نه و نو مسلمان چې دی نو هغه جواب ورکوي چې نه نه هغه فضایل څنګه چې د رمضان د اولنۍ ورځې دي دغه رنګې د رمضان د اخرنۍ ورځې پورې هغه فضایل دي لیکن مسلمان چې دی نو هغه مسلمان نن صرف نوم چې دی نو هغه پاتې شوی دی مسلمان چې دی نو هغه نن اعمال چې دی نو هغه باقي نه دي پاتې شوي مسلمان نن د تش نوم چې دی نو هغه ګرځېدلی دی نن مسلمان خپل نوم چې دی نو هغه نه دی پېژندلی نن مسلمان چې دی نو هغه خپل ځان ونه پېژندلو نن مسلمان خپل قدر چې دی نو هغه ونه پېژندلو نن مسلمان هغه خپله مبارکه میاشت چې دی نو هغه ونه پېژندله چې په دغې مبارکه میاشت کې الله پاک د ده لپاره څومره فضیلتونه لیکلي دي لیکن نن مسلمان نوم چې دی نو هغه د یو شوق وګرځېدلو نن مسلمان نوم د یو شوق وګرځېدلو چې د ده یو څو ورځې شوق وي د عبادت هغه شوق چې دی نو هغه بیا ختم شي دی بیا ستړی شي دی بیا عبادتونه نه کوي دی بیا نه تلاوت کوي هغه میاشت چې دی نو هغه ټوله داسې تېره شي لکه څنګه چې دا 11 میاشتې د ده تېرې شوي دي نو مسلمان دا د شوق نوم نه دی عبادت دا د شوق نوم نه دی عبادت چې دی نو هغه د رب چې دی نو هغه د نظریې مطابق د الله پاک چې دی نو هغه عبادت کول دی الله پاک طرف ته عاجزي کول دی داسې نه ده چې یو سړی په جذبه کې راشي او سن نفلونه وکړي بیا سبا له هغه جذبه ختموي بیا یو نفل هم ونه کړي دا جذبې الله پاک ته قبول نه دي الله پاک ته استقامت قبول دی هغه استقامت چې کوم استقامت ستا د رمضان په اوله کې و کم تا د رمضان په اوله کې عبادتونه کول کم چې مونږ کتل د رمضان په اوله کې جمعتونه ډک ول هم هغه شان د رمضان په اخره کې هم جمعتونه ډک کېدل پکار دي کم چې مونږ کتل د رمضان په اوله کې کم عبادتونه چې موږ په رمضان په اوله کې کول کم د تراوو ګڼه چې د رمضان په اوله کې وه پکار دا ده د رمضان قدر دا دی چې هغه ګڼه هم په آخره کې هم وي هغه په منځ کې هم وي هغه د رمضان په هره شپه کې وي هغه د رمضان په هر منځ کې وي نو د عبادتونو ډېر زیات چې دی هغه خیال ساتل پکار دي ځکه داسې میاشت ده چې نفل په فرضو او فرض چې دی هغه په اویاو باندې د دې بدله میلاویږي نو الله پاک زموږ سره څومره احسانات کړي الله پاک موږ ته چې دی هغه سیوا کوي ای بنده دا میاشت داسې ده چې دا ستا دپاره د پیکیجونو میاشت ده په دې کې زما رحمتونه واخله په دې کې ثوابونه چې دی هغه واخله په دې کې ځان مه محرومه کوه د هغې 11 میاشتو په شان دا میاشت چې دی هغه مه تېروه په غفلت کې بلکې دا میاشت خپله قیمتي وګرځوه نو په دې میاشت کې هغه فرض په اویاو سره دي وهو شهر الصبر او دا میاشت چې دی نو هغه د صبر ده والصبر ثوابه الجنه او صبر چې دی د دې بدله چې دی نو هغه جنت دی په دې میاشت کې چې دی نو هغه دا میاشت د صبر ده خو چې کله روژه راشي او یا روژه د ګرمۍ وي کله تږی شي یا به کې روژهدار چېرته وکړي په غلطۍ سره پېشمنۍ ونه کړي نو بیا دا روژه د صبر نه وي بلکې دا بیا د شر وي خلک دې ځان ساتي چې هلکه پلانکې په لار را روان دی لار بدله که دا شرعي انسان دی خلک دې لار بدله کړي داسې چې دی نو هغه نه دی کېدل پکار دا میاشت چې دی نو هغه د صبر ده په دې میاشت کې موږ د ځان نه شرمخان جوړ نه کړو
په دې میاشت کې مونږ چې دی نو هغه صبر وکړو په ولږه تنده باندې صبر وکړو څوک تیزه خبره وکړي په هغې باندې صبر وکړو نو دا میاشت چې دی نو هغه د صبر ده یا بل روایت کې راځي که نه وایي څوک چې تا سره جګړه کوي څوک چې ستا سره په دې رمضان کې جګړه شروع کړي ته ورته ووایه چې زما روژه ده روان شه دی زه دی نو دا میاشت هغه د صبر میاشت ده او د صبر بدله چې دی نو هغه جنت دی وشهر المواسات او دا میاشت چې دی نو هغه د خلکو سره د خیرخواهۍ ده دا میاشت د غریبانو سره د ښېګړې ده دا داسې میاشت ده چې د هغو سره ښه سلوک وکړی شي او د غریب خیال وساتلی شي د غریب تپوس وکړی شي چې زه کله ماښام کښېنم نو ما ته مخې ته څومره خوراکونه پراته وي خو آیا زما په دې محله کې یو غریب موجود دی هغه به نن څه خوړلی وي هغه ته به څه میلاو شوي وي که نه وي ما ته 10 قسمه خوراکونه مخې ته پراته دي خو آیا دغې غریب ته به یو قسم خوراک مخې ته پروت وي او که نه وي ما ته څو قسمه شربتونه مخې ته پراته دي خو آیا هغې غریب ته به مخې ته چې دی نو هغه شربتونه چې دی نو هغه پراته وي که نه وي اوبه به هغه ته نصیب شوي وي او که نه وي ما ته څو قسمه خرمې مخې ته پرتې دي آیا هغه غریب ته به چې دی نو د روژه ماتې لپاره خرمه میلاو شوي که نه به میلاو شي نو د غریب تپوس وکړی شي دا داسې میاشت ده چې شهر المواسات دا میاشت چې دی نو هغه د غمخوارۍ میاشت ده د غریبانو سره د ښه سلوک میاشت ده یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي مفهوم یې داسې دی چې د الله پاک 1500 خوښ بندګان دي 40 چې دی نو هغه ابدال دي کله چې یو د دې نه وفات شي بل د هغه درجې ته چې دی نو هغه رسېدلی وي صحابه تپوس کوي ای الله رسوله دغه نیکان بندګان دغه څوک دي د دې علامات چې دی نو هغه څه دي موږ به دې څنګه پیژنو نبی علیه السلام جواب ورکوي دا هغه خلک دي چې کله څوک په دې باندې ظلم وکړي نو دوی ورته معافي کوي څوک د دې سره بد وکړي نو دوی ورسره احسان کوي او دوی په خپل مال کې او په خپل رزق کې چې دی نو هغه د غریب حصه کوي دا هغه خلک دي نو د نیکانو بندګانو صفاتونو کې یو صفت نبی علیه السلام دا فرمایلی دی چې په خپل رزق کې هغه د غریبانو چې دی نو هغه حصه کوي بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي څوک چې په غریب باندې چې دی نو هغه د رزق فراخي راولي هغه ته رزق مهیا کړي او مسافر ته د شپې ځای ورکړي الله پاک په ده باندې د قیامت سختې چې دی نو هغه اساني کړي نو دا میاشت داسې ده چې دا میاشت هغه د غمخوارۍ میاشت ده په دې کې د غریبانو سره هغه ښه سلوک چې دی نو هغه وکړلی شي بیا نبی علیہ السلام فرمائی من فطر صائما چا چې یو روزهدار باندې روزه ماته کړه کان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار نو دغه روزه ماته د ده چې دی نو هغه د مغفرت ذریعه وګرځېده وعتق رقبته من النار او دی د اور دی چې دی نو هغه په دې سره خلاصېږي وكان له مثل اجره من غیر ان ينقص من اجره شيء او د در لپاره دومره چې دی نو هغه ثواب میلاویږي څومره ثواب چې هغه روزهدار ته میلاو شوی دی من غیر ان ينقص من اجره شيء بغیر د دې نه چې د هغه روزهدار په ثواب کې څه کمی راشي مطلب دا دی چې چا په یو روزهدار باندې روزه ماته کړه الله پاک په ده ته بخښنه چې دی نو هغه وکړي الله پاک په دې وبخي الله پاک په دې جنت ته چې دی نو هغه داخل کړي او دا چې دی نو هغه د هغې کس په ثواب کې د هغې کس د روژې چې څومره ثوابونه دي هغه ثوابونه الله پاک ده ته ورکړي بغیر د دې نه چې د هغه په ثواب کې څه کمی راشي د هغه په ثواب کې کمی نه راځي خو لیکن هغه ته چې څومره ثابته ورځ کې د روژې ثواب میلاو شوی دی دومره ثواب چې دی نو هغه ده ته هم میلاو شي او د روژې ثواب څومره دی د روژې فضیلتونه ډېر دی الله پاک فرمایي د دې بدله به زه ورکوم دا زما لپاره ده او بدله به یې زه ورکوم خو یو فضیلت صرف تاسو ته دومره وایم چې کله یو سړی روژه ونیسي په دې کې نشه ونه کړي په دې کې چې دی نو هغه کبیره ګناهونه ونه کړي په دې کې چې دی نو هغه چا ته تکلیف ونه رسوي صحیح طریقې سره چې دی نو هغه روژه ونیسي حدیث کې راځي الله پاک دته د روژې په دغې ماښام باندې د ده سره چې دی نو د 100 حرو چې دی نو الله پاک نکاح وکړي د 100 حرو نکاح
په هر روژه ماتې په وخت کې د دغې روژهدار الله پاک چې دی د سلو حرو سره نکاح کوي. نور فضیلتونه ډېر زیات دي. نو الله پاک فرمایي روژه زما دپاره ده او بدله به یې هم زه ورکړم. نو کله چې څوک په یو روژهدار باندې روژه ماته کړي نو د هغې روژهدار چې څومره ثوابونه دي هغه ده ته هم میلاو شي او د هغه په ثواب کې هېڅ کمی نه راځي. نو صحابو ارشاد فرمایو قالو یا رسول الله لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم. موږ کې خواري یو کس داسې نه دی چې هغه په روژهدار باندې چې دی نو هغه روژه ماته کړي او پوره په مړه خېټه په هغه باندې خوراک وخوري. د غربت دور و نو صحابو تپوس وکړئ د الله رسوله موږ کې خواري یو کس داسې مالدار نه دی چې موږ یو روژهدار راولو په هغه باندې پوره خوراک چې دی نو هغه وکړو هغه مړ کړو. نبي علیه السلام فرمایل نه داسې نه ده. یعطي الله هذا الثواب. الله پاک دا ثواب او دا ثوابونه الله پاک ورکوي من هغې چاته فطر صائما چې چا په یو روژهدار باندې روژه ماته کړه علی تمرة په یو خرمه باندې او شربت ماء یا په یو ګوټ اوبو باندې او مزغة لبن یا په یو ګوټ پیو باندې. چا چې په یو روژهدار باندې په دې درې څیزونو کې هر یو چې مطلب دا دی چې بچا باندې صرف روژه هم ماته کړل د هغه ثواب درته چې دی نو هغه میلاویږي او دغه بدله کم مغفرت دی د جنت چې دی نو هغه بشارت دی او کم ثوابونه دي دا د ده لپاره هم دي چې صرف پې روژه چې دی نو هغه قدرې ماته کړي نو د هغه ثواب درته هم میلاو شو. څومره لوی د پیکیجونو میاشت شوه چې بچا باندې یوه خرمه چې دی نو هغه په روژه ماتې کې وخوروه چې ستا په خرمه باندې روژه ماته کړي نو د هغه ثوابونه تا ته هم میلاو شول. الله پاک زموږ دپاره دا میاشت داسې ګرځولې ده چې په معمولي بهانو باندې زموږ مغفرت چې دی نو هغه کوي. په معمولي بهانو باندې زموږ دپاره لوی لوی ثوابونه چې دی نو هغه لیکي. او بیا فرمایي وهو شهر او دا داسې میاشت ده اوله رحمت اولنۍ لس ورځې د دې رحمت دی واوسطه مغفرة او منځنۍ لس ورځې د دې مغفرت دی واخره عتق من النار او اخرنۍ لس ورځې د جهنم نه خلاصی دی. نو اولنۍ لس ورځې رحمت دا څنګه شو مغفرت بیا څنګه شو مغفرت خو بخښنې ته وایي او بیا د اور نه خلاصی. نو شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمه الله تعالی هغه په خپل کتاب کې د دې هغه وایي زما په نس د دې وجه دا کېدلی شي چې انسانان په درې قسمه باندې دي. یو قسم انسان هغه دی چې په هغه باندې ګناهونه نه وي مطلب چې کله د ده نه ګناه وشي نو دی توبه وباسي داسې انسان دی. یو هغه دی چې هغه ګناهګار دی خو درمیانه درجې والا دی. یو قسم هغه دی چې هغه انتهایي ګناهګار دی په ګناهونو کې لت پت دی او توبه هم نه وباسي. دا درې قسمه خلک دي. نو دا اولنی چې کوم قسم دی چې دی کله ګناه نه دنه وشي دی دستي توبه وباسي مطلب په ده باندې د ګناهونو هغه پیټی او بوج چې دی نو هغه نشته دی. نو دغه کس دپاره دا اولنی لس ورځې رحمت دی. یعنې رمضان چې کله راشي نو ده باندې رحمتونه چې دی نو هغه شروع شي او دا نور چې دی نو دی روجې نیسي. دا نور روجې نیسي. نو دا منځنی چې کوم دی په ده باندې درمیانه یعنې دومره ګناهونه دي چې انتهایي حد درجې ته دی نه دی رسېدلی په ګناهونو کې. نو کله چې دی لس روجې ونیسي د هغې نه بعد الله پاک ده ته متوجه شي او د ده مغفرت چې دی نو هغه کوي. نو دا لس روجې د ده چې دی نو هغه د ګناهونو ګویا کې کفاره ګرځي. د لسو روجو نه بعد د ده رمضان چې دی نو هغه د ده لپاره مغفرت ګرځي. او یو قسم هغه کس دی چې هغه په ګناهونو کې ډوب پروت دی هغه په ګناهونو کې لت پت دی کله چې شل روجې دی ونیسي د هغې نه بعد چې دی نو هغه د جهنم نه خلاصۍ د ده لپاره ګرځي. نو دا داسې میاشت ده اولنۍ رحمت منځنۍ مغفرت اخرنۍ چې دی نو هغه د اور نه خلاصۍ. خو چې یو سړی په اخرنۍ د اور نه په خلاصي په هغې عشره کې چې دی نو هغه هم د اور نه خلاص نشي دغه انسان چې دی نو هغه انتهایي بدبخت انسان دی. بیا او داسې کس ته بیا نبی علیه السلام خیرې هم کړې دي او جبریل علیه السلام خیرې کړې دي او نبی علیه السلام پې آمین ویلی دی. نبی علیه السلام منبر ته ختو آمین یې وویلو 3 پیرې. نو په هغې کې یو پیر دا و صحابو تپوس وکړو نبی علیه السلام جواب ورکړو. جبریل علیه السلام راغلی و هغه ووایي چې هلاک نه شي هغه کس چې په چا باندې رمضان راشي او د هغه بخشش او بښنه شي دی نه هغه ونه شي.
نبی علیہ السلام پی آمین ہوئی. نو چې کله اخرنۍ عشره راشي چې هغه د اور نه خلاصی دی په هغې که هم د یو کس چې دی نو هغه بخشش او بخښنه ونه شي نو د دې کس دپاره چې دی نو هغه هلاکت دی. دغه کس چې دی نو هغه هلاک شو. د دې نه پس نبی علیه السلام فرمایي من خفف عن مملوکه چا چې په خپلو مزدورانو باندې هغه کار چې دی نو هغه کم کو په دې میاشت کې یعنې یو مزدور د سره کار کوي په عامو ورځو کې دی د هغه نه 8 ګنټې کار اخلي. په رمضان کې د سره کار کوي پکار دی چې دی د هغه نه 6 ګنټې کار واخلي ځکه چې رمضان راغلی دی. رمضان کې نبی علیه السلام فرمایي چې څوک په خپل نوکر باندې څوک په خپل مزدور باندې هغه کار کم کړي د دې وجې نه چې د هغه روژه ده د روژې د وجې نه په خپل مملوک باندې په خپل مزدور باندې چې دی نو هغه کار کم کړي نو الله پاک په ده هم بخشش چې دی نو هغه وکړي. الله پاک په ده ته هم بخښنه وکړي. الله پاک په دې هم جنت ته چې دی نو هغه داخل کړي. د ده لپاره هم فضیلتونه راغلي دي. نو په رمضان المبارک کې هغه د خپلو مزدورانو سره هغه هم چې دی نو هغه ښه سلوک کول په هغوی باندې نرمي کول د هغوی نه کار چې دی نو هغه کم اغستل. بیا نبی علیہ السلام فرمایي فاکثروا فیه من 4 خصال څلور خصلتونه په دې کې چې دی نو هغه اختیار کړي. څلور کارونه چې دی نو هغه ډېر ډېر کوئ. په دې کې 2 کارونه داسې دي ترضون بها ربکم چې په دې سره به تاسو خپل رب چې دی نو هغه راضي کوئ. او 2 خصلتونه داسې دي لا غناء بکم عنهما چې د هغې 2 خصلتونه بغیر ستاسو لپاره چې دی نو هغه خلاصې نشته دی. فاما الخصلتان اللتان پس هغه 2 خصلتونه هغه 2 صفتونه ترضون بها ربکم چې تاسو به هغې سره خپل رب خوشحاله کوئ. فشهادة ان لا اله الا الله نو دا گواهی ورکول دی دا کلمه چې دی نو هغه ډېره ډېره ویل دی لا اله الا الله دا کلمه ډېره ډېره ویل دی. وتستغفرونه او استغفار چې دی نو هغه ډېره ډېر ویل دی. په دې سره به رب چې دی نو هغه راضي کېږي. نو په رمضان المبارک کې د کلمې ډېر زیات چې دی نو هغه ورد کول پکار دی. دا ډېر ویل پکار دی. لا اله الا الله د دې کلمې چې دی نو هغه ذکر ډېر کول پکار دی. موسی علیہ السلام تپوس وکړو د الله پاک نه سوال وکړو. مشکات شریف کې حدیث دی موسی علیہ السلام فرمایي اے الله ما ته یو داسې ذکر راکړه چې زه به هغې سره تا ډېر یادوم. الله پاک ورته وایي چې اے موسی علیہ السلام لا اله الا الله د دې ذکر ډېر کوه په دې سره چې دی نو هغه ما یادوه. موسی علیہ السلام چې دی نو هغه بیا دعا کوي اے الله دا خو یو داسې کلمه ده چې دا ټول خلک چې دی نو هغه کوي ما ته یو خصوصي کلمه چې دی نو هغه راکړه. الله پاک ورته وایي وکړه اے موسی دا داسې کلمه ده که چېرې دا ده تلې په یو چاپړي کې کېښودلی شي او بل طرف ته چې دی نو هغه ځمکه اسمانونه کېښودلی شي. په ځمکه اسمانونو کې چې دی نو هغه څومره مخلوقات دي دغه ټول مخلوقات په تلې په یو طرف کې کېښودلی شي بل طرف ته کلمه کېښودلی شي نو دغه کلمه به چې دی نو د هغې نه درنه شي. دا داسې کلمه ده دا معمولي کلمه نه ده. د دې کلمې ذکر چې دی نو هغه کوه دا هم د خاصو خلکو دپاره ده دا هم د عامو خلکو دپاره ده دا د ټولو دپاره هغه یو شان کلمه ده. نو د دې کلمې ذکر چې دی نو هغه ډېر کول پکار دی. په دې سره به تاسو خپل رب چې دی نو هغه راضي کوي. او که چېرې داسې وشي چې د دې یو مقدار سړی ځان ته متعین کړي بالفرض یو فضیلت چې کوم راغلی د 70,000 دغه یو مقدار دی د ځان لپاره متعین کړي چې دغه څوک وایي د دې نه بعد الله پاک ده ته بخشش کوي بخښنه کوي. دا یو فضیلت راغلی دې ځان ته چې دی نو هغه یو ټارګېټ مخې ته کېږي. نو کله چې انسان ځان ته یو ټارګېټ مخې ته کېږي نو هغه ته هغې ټارګېټ ته رسېدل چې دی نو هغه لږ اسان وي. نو دی بیا هغې ته ځان رسوي. نو که کېدلی شي په رمضان کې سړی ځان ته دا ټارګېټ چې دی نو هغه کېږي زه به په دغې رمضان په دې میاشت کې چې دی نو دا کلمه طیبه دا چې دی نو هغه 70,000 پیرې چې دی نو هغه دا پوره کوم د دې ورد به کوم. 100 پیرې کلمه کله چې سلام پیر شي نو بیا ورسره محمد رسول الله چې دی نو هغه یو ځای کړی شي. او که داسې نه شي ټوله دې وایي داسې د دې سره
استغفار هم ډېرې فایدې چې دی نو هغه راغلي دي د دې سره استغفار چې دی نو هغه ډېر وایي نو دا دوه خصلتونه چې دی نو هغه داسې دي ترضون بها ربکم په دې سره به تاسو خپل رب په رمضان کې چې دی نو هغه راضي کوئ او واما الخصلتان اللتان او هغه دوه خصلتونه لا غناء بكم عنهما چې تاسو ته د هغې نه خلاصۍ نشته هغه دا دی چې تاسو د الله پاک نه تسألون بها الجنة تاسو د الله پاک نه چې دی نو هغه جنت وغواړئ وتعوذون به من النار او تاسو د الله پاک نه چې دی نو هغه د الله پاک نه دا دعا کوئ چې الله پاک موږ د جهنم نه چې دی نو هغه وساتي نو د جنت سوال کول د جهنم نه چې دی نو هغه پناه غوښتل د دې نه چې دی نو هغه خلاصۍ نشته دی نو په دې رمضان کې دا دوه خصلتونه داسې دي چې د دې نه خلاصۍ نشته دی نو د جنت سوال هغه هر وخت چې دی نو هغه کول پکار دي د جهنم نه چې دی نو هغه د بچاو سوال هغه هر وخت چې دی نو هغه کول پکار دي ومن سقى صائما سقاه الله من حوضه لا يسمع حتى يدخل الجنه اخر کې نبی علیہ السلام فرمایي چا چې په یو روزدار باندې هغه اوبه وسکولې چا چې یو روزدار ته هغه چې دین هغه اوبه ورکړي هغه چې دین هغه په اوبه باندې هغه دا هغه تندې چې دین هغه ختم کړه سقاه الله من حوضه الله پاک په هغه ته د خپل حوض نه چې دین هغه اوبه ورکړي داسې اوبه وي لا يسمع حتى يدخل الجنه دا به داسې اوبه وي چې دی به بیا تګی نشي تر دې چې د جنت ته داخل شي د قیامت په ورځ به بیا دته تنده نه راځي په هغه د قیامت په ورځ به اوله کې دته الله پاک چې دی د خپل حوض نه اوبه وڅښي او بیا به دغه ورځ چې خلک په تګی کېږي لیکن دی به د جنت ته د تلو پورې بیا تګی چې دی نو هغه نه شي نو دا سبب لګي چې کله یو روزدار ته چې دی نو هغه دی اوبه ورکړي کله چې دی یو روزدار تنده چې دی نو هغه دی ختمه کې د اوبو په ذریعې سره نو الله پاک به د ده تنده په قیامت کې چې دی نو هغه ختم